إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. 1291 نمبر حدیث شریف دے 1291. وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے روایت تے سلمان دا پیغمبر علیہ السلام صحابی دے، اللہ دے ترازی شی زمون دا طرف او ټول امت دا طرف دے اللہ پاک بہترین بدلی ورکی. قال سلمان رضی اللہ عنہ فرمائی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما بخبل غوگونو دا اللہ دا رشتینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا اوریدلی دی. بختور غوگونو چې دا پیغمبر علیہ السلام آواز پاکی راتلو او اوریدو. یقولو پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمائلو، رباط یوم و لیلت، د اسلامی ملک د سرحد څوکیداری یوه شپه او یوه ورځ، د اسلامی ملک د اسلامی پولی د اسلامی باونډری د اسلامی سرحد د حفاظت دپاره څوکیداری کول، پهره کول یوه شپه او یوه ورځ، یو شبه روز 24 ګنټې، خیر من صیام شهر و قیامه، بهتر دی د یوې میاشتې روجو نیولو نه او د یوې میاشتې د شپې الله ته د ودرېدو نه د عبادت. یوه میاشت مکمل د ورځې روجۍ او د شپې الله ته ولاړي عبادت کوي، د ورځې روجه او د شپې الله ته ولاړي عبادت کوي. د دې د اجر و ثواب نه د اسلامی سرحد د اسلامی پولی د حفاظت دپاره یو شبه روز ډیوټي کول، پهره ورکول دا بهتر دی. و ان مات فیه، او کچری دی کی وفات شو، عالمان طالبان پی پیږي مات فیه خپل مرګ باندې، مرګ ته وایي موت. یو خدای چې دشمنی ووجني کنه، یو دار چې د څوکیدارۍ کې پوره وه، مات فیه په دې ډیوټۍ کې وفات شو، آن ډیوټي وفات شو. د هغې حکومت هم خیال ساتي کنه، آن ډیوټي چې وفات شي په ډیوټۍ کې دا چوکیدار دا وفات شو، دا محافظ، جرا علیه عمله الذي، نو جاری به د هغه عمل کان یعملو چې کوم نیک عمل د په ژوند کولو. د عامو مړو مرګ سره عمل نامه هم ټپه شي او نیک عمل یې به سودرېږي. بس دې ژوند کې چې څه کړي څه قبول شوي اب یې اوس هلته مرګ نه بعد په کار راشي، نور مرګ نه بعد د نیکی نیک عمل ودرېږي، بس تر ژوند د ژونده وه. او د اسلامي سرحد حفاظت کې چې کوم سپایي حق ورسېدو وفات شو، د هغه هغه نیک عمل به اوس هم صحیح جاري وي. و اجري علیه رزقه، او ده ته به جاري وي د ده رزق، ده ته به باقاعده په برزخ کې د ده روزي میلاویږي، روزي. جنت ته خو به حساب کتاب نه او د محشر او د قیامت نه بعد دا مړي ځي که نه، خو د اسلامي سرحد حفاظت کوونکي ته به په قبر کې د ده د جنت رزق میلاوي. و امن الفتان، او دی به د فتان نه په امن شي، او دی به د فتان نه په امن شي. الفتان بفتح الفا و تشدید الفوقیتی، فتان چې په دې فا باندې فتحه وې او په تا باندې شد وې، فتان دی د ویلو د تلفظ د پروننسیشن طریقه وښوله. معنا د فتان څه ده؟ ای فتان القبر، د عذاب قبر چې کومې ملایکې دي هغې نه به د اسلامي سرحد محافظ چې آن ډیوټي وفات شي، دی به د قبر د ملایکې د عذاب نه په امني. اغاثنا الله منه، الله دې ترې خپل لوی فضل سره مونږ هم بچ کړي. د اسلامي سرحد د حفاظت دپاره پهره ورکولو والا د هغه اجرونه او ثوابونه فضیلتونه دې حدیث کې بیان شوه. یوه شپه او یوه ورځ پهره ورکول د اسلامی ملک د اسلامی سرحد د یو میاشت د روجو نه، د یو میاشت د شپې د عبادت نه بهتر. که دې کې وفات شو د پهره او څوکیدارۍ کې، د ده هغه نیک اعمال به د مرګ نه بعد هم جاري وي تر قیامت، تر سبا پورې چې کوم د کول په ژوند کې. هر سړی که کمزور ایمان والا هم دی، د شواروز کې څه ناسه قبر لمخواري کوي، څوک څه تسبیح لیلئ، څوک په لاره ځي نو ازغې اخوا کوي، څوک کاغذ راوچتوي چېرته د الله پاک نامه به یې پکې، څوک د رزق قدر کوي خصوص کې اوچتوي، څوک په دې څاروو باندې په دې مارغانو
د رحم نظر کوي د چا مونږ ته ګناهګار ښکاري. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته په حدیثو کې یو واقع ویلي ده، زنانه ورنې چېرته تندی الله ته ایښی او ټول عمر یې بدکارۍ کې تېرول، را تېرېدا کوي په غاړه باندې کوتری دی، هغه لوندو خټو چکونه لګوي، پوه شوه چې دا تږی دی، هغې وله اوبه راوویستې ورې کړي، خدای پاک په هغې وبخله. نبي علیه السلام فرمایي نو د هر انسان د هر مسلمان څه نه څه خپل یو عمل وي. یو خو دا عمل دی دا مونځ دا خو هر چاته ښکاري که نه چې فلانې مانځله راځي او فلانې نه راځي، خو د هر یو کس خدای پاک سره پټ هم یو معامله شته دی، هغې نه څوک هم نه دی خبر، پټه یو معامله الله پاک سره شته دی. نو د ده هغه د نیک عمل چې کوم میټر دی هغه د مرګ نه بعد هم جاري وي. د دې مجاهد د دې سپایي د دې پهره ورکوونکي دغه فضیلت دی او د جنت رزق به ورته میلاویږي او دی به د فتان نه به امني په قبر کې چې کومې ملایکې په عذاب ورکولو مقرر دي د هغې نه به بچ شي. او یا ترې نه مراد نکیرین ملایک دي، منکر نکیر، سوال جواب کې چې هغې کومه سختي کوي د هغه ازمایش او مشکل او د هغه سختۍ نه به د اسلامي سرحد حفاظت کوونکي چې ورکې وفات شوي هغه به ترې الله پاک په امن کوي. دغه یو سخته مرحله، یو سخت امتحان او سخته انټرویو زمونږ او ستاسو د هر چا په سر پرته. د قبر شپه د زنکدن سختي او په قبر کې بیا د ملایکو انټرویو تپوسونه، رب دې څوک دی، دین دې څو، پیغمبر دې څوک دی، دا به هغه سړی خپله بیا په ژبه جوابونه جاری کېږي چې چا واقعي رب الله منلی، دین اسلام اپناو کړی، رسمونه رواجونه فیشنونو پسې نه تللی او د پیغمبر علیه السلام منوختیا یې کړي، د ځان او د قام قبیلې منوختیا نه دته به دا درې واړه جوابونه اسانېږي. الله پاک دې مونږ او تاسو ته هم آسان کړي. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا رحیم. وصلی الله تعالی